دا وخت یې کنجرۍ مقبره کې موجود یم. د کنجرۍ مقبرې په شا باندې یو ډېره عجیبه واقعه پټه ده. ډېر کلونه وړاندې په دغه پاس محل کې دوه ډمې مور او لور ګډېدې. په ګډېدو کې دغې لور باندې سر وګرځېدو، ښکته راپرېوته او مړه شوه. او بیا دې ته کنجري مقبره ولې وایي؟ کنجرۍ مقبره. دوه مور لور وي، هغوی به ګډېدې، نو هغوی به په دې ډانس کولو. نو هغې کې داسې کار وشو چې هغې کې هغه یوه جینۍ چې کومه ده، نو هغه کومه چې لور وه نو هغه راپرېوته او نو هغه لاندې مړه شوه. نور معلومات به د دې ملګري نه والو چې د دې حقیقت څه دی او دې ته د کنجریانو مقبره هم څوک وایي، څوک نوم ورته مقبره اټک چې کوم دی اثاري قدیمې والا ایښی دی. معلومات د دې مشر نه لو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه قیمتي وخت هم راکړه. دې ته د مقبره د کنجرانو ولې وایي؟ صاحبه دا د مغلیه دور یو مقبره ده چې د 16 صدۍ کې چې کومه ده دا دغه شوې ده، او داسې دلته مونږ اورو، مونږ خو د دې ځای کې پاتې کېږو چې هغوی وایي چې دلته به د مغلیه په دور کې دې مقبرې د پاسه بره چې کوم دی نو کسان دغه ګډېدې، د یو دوه مور لور وي، هغوی به ګډېدې، نو هغوی به په دې ډانس کولو. نو هغې کې داسې کار وشو چې هغې کې هغه یوه جینۍ چې کومه ده، نو هغه کومه چې لور وه نو هغه راپرېوته او نو هغه لاندې مړه شوه. هغې نه بعد د هغې مور چې کوم دی نو په هغې باندې د خفګان نه څه چلو شو، هغه هم مړه شوه. نو هغه دواړه چې کوم دي نو دې ځای کې دې مقبرې سره خوا کې ښخې کړي دي. خلک دا خبره کوي وایي دلته چې کومې ګډېدې وایي حضرت جي بابا خوا کې اوسېدو، وایي هغوی ورته وایي چې سمې شئ، دا ډانسونه مه کوئ. بیا یې ورته وایي بالاخره پسې ډانګ ور وویشتو، وایي هغه دواړه چې کوم دی هغه مړې کړې. دلته کې مشرانو دا خبره کړې. دا خبره خو داسې نه ده، خو دا خو د مغلیه دور خبره ده، او مونږ خو بس دغه خبرې یو، مونږ ته خو نور علم نشته چې څه چل شوی څه چل نه دی شوی. خو لکه دغه خبره ما اورېدلې ده چې دا داسې دي که نه. او دې مقبرې ته مقبرې ته وایي لکه کنجرۍ مقبره ته وایي. کنجرۍ مقبره که نه. ښه، پښتو په دغه کې دې ته کنجرۍ مقبره یې که نه، نوم یې پرې لیکلی چې مقبره اټک، خو دا د هغه وخت د مغلیه دور والا چې کومه ده دا دغه ده. بلکل دا کیسې چې کوم دی کشرانو ته مشرانو نه وراثت کې پاتې کېږي. لکه یو مشر وي هغه بچو ته کیسه وي چې دلته داسې واقعه راغلې وه، بیا هغه 900 تنو تاسو ته چې کومه کیسه مشرانو کړې، کېدی شي دغه حقیقت وي. دلته د اثاري قدیمې والا څه معلومات هم پرې داسې کاره نشته دی چې دا داسې قسمه چل و. یاره بس مونږ خو دغه اورېدلي، نور خو مونږ ته څه دې په باره کې علم نشته دی، او په دې بورډ هم لیکلي شوي دي که نه. نور ما ته څه علم دې په باره کې نشته دی چې څه دي. صحیح شو. لکه وخت ډېر وشو، 4.5 کاله خوا او شا ټایم چې کوم دی وشو، خو د آبادۍ په داسې مټیریل کې جوړ دی که نه چې عقل به هم کار پرېږدي چې دومره صدۍ پرې تېرې شوې، اوس هم بلکل نه خراب شو. زمونږ انجینران که نن سبا آبادۍ وکړي 10 کاله پس هغه کې بیا د اوسېدو چانس نه وي. البته د هغه وخت انجینرانو ته چې کوم دی حیران به شي چې بغیر د داسې نوې ټکنالوژي نه، نوي ایجاد نه، یا د نوي کنسټرکشن نه چې کوم دی ناخبره هم و، بیا یې هم داسې سخت مضبوط آبادۍ جوړ کړی. دا څه کې جوړ شوی د آبادۍ استاد؟ دا پخوا چې کوم دی نو دا د کاڼي د یو چونه غوندې جوړېده، او په دې کې به چې کوم دی نو د مسورو دال مکس کول، دا په هغې باندې د هغې نه جوړ شوی دی. چونې نه چونه کې به مسورو دال مکس کول، دغه شی به مکس کول او د هغې نه جوړ شوی دی په کم، او دا ډېر انتهایي مضبوط جوړ شوی، کیونکې 400 کاله 4.5 کاله د دې وشول، دا اوسه پورې چې کوم دی نو لکه هماغه حالت کې ولاړ دی که نه. بلکل دا خبره هم پکې نه وي واورېده چې لکه کاڼې به وړه شو، په هغه کې به د مسورو دال مکس شو. دا رنګ هم که چېرې تاسو وګورئ د هغه مټیریل داسې زیړ خو دغه چې کوم دی ډېر مضبوطوالی راولي، او دا آبادۍ چې کوم دی په دې وجه باندې مضبوط شوی. یقینا ډېر عجیبه ریسرچ و د هغه خلکو، عمرونه به ډېرو قدرتي خوراکونه و، لکه د 1.5 کالو بوډا به او ښه ښایسته به ګرځېدو. اوس نن سبا د 80 کالو کس چې کوم یې ملا یې ماته یې ګرځېدی نه شي. نو یقینا پخواني چې کوم دی هر څه ډېر زیات مضبوط و، خو معلومات موږ په دې وجه باندې تاسو ته درکو چې دې ته کنجري مقبره ولې وایي، کنجرۍ مقبره. نو د دغه حقایقو کوم چې د مشر زموږ سره شریک کړه.